بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. منګه د زمری او دا زنګلی زناورو قصه دې شعر پورې را رسولې وه، دې ځای پورې چې کله خرګوش یا سوی داغې نمبر رووته، پاغې باندې پچه روخته او هغې لم لیټ کول او زمري رن نتله او تاخیر یې وکړو. زمری ډېر زیات غوسه و او زمري دا ځمکه غورېدو ځان سره او ځمکه یې پرې پنجو کنستله. وی ما ویلي چې دغه خلک دغه پست او ذلیل خلک یعنی دغه زناور زنګلي دیو په عهد باندې وفا نه کوي، دا ناقص دي، ناتمام دي او د دیو مکر و فریب زه دوکه کړمه، زه ذلیل کړمه او ځان ته غوسه و چې تر څو به زمانه ماله دوکه راکوي. او بیا یې ځان یاد که سخت در ماند امیر سستریش، بې وقوف امیر سخت عاجز پاتې کیږي. چون نه پس بیند نه پیش از احمقی، چې نه وړاندې وروستو د خپل قمقلتوب د لاسه په خبره سوچ نه کوي، کومه خبره چې واوري عمل پې کوي. همدغسې نننی سبق اوس دې ځای نه شروع کیږي. را هموارست و زیرش دام ها، قحط مانا در میان نام ها، لفظ ها و نام ها چون دام هاست، لفظ شیرین ریگ آب عمر ماست. عمر چونا بست وقت را چجو، خلق باطن ریگ جوی عمر تو. مولانا وسه د څه وخت دپاره کیسه په ځای پرېږدي او د داستان نه بهر وځي او په دې دوران کې تقریبا 40 بیتونو کې عجیب و غریب مثالونه ورکوي او ډېرې قیمتي خبرې کوي. او دا وایي لکه څنګه چې دا زمری مثال هغوی دوکه کړو، دغه سوی دوکه کړو، همدغسې په سلوک او د طریقت په لار کې هم داسې دوکې شته. لکه هغه څنګه سوچ نه کو، انجام د کار ته زمري نه کتله او آخر دا لومبړې په دام کې گیر شو او کوی ته آخر کې وغورځېده. نو مولانا وایي همداسې باطني معاملات چې کوم دي د سلوک په دې کې که انجام بینی ونه کې، صحیح سوچ او فکر ونه کې، نو ته به په خپله ضلالت او عذاب کې مبتلا شي. ولې چې یو سړی همدغسې مکار او مزور شیخان او پیران او د هغې نمایشي اقوال او افعال دا سړی وګوري، هغوی سره بیعت وکړي، دوکه شي په ناقصو پیرانو او شیخانو، نو او دی د حقیقت امر تحقیق ونه کړي چې د باطن څنګه دی. نو مولانا وایي چې اکثر لار اواره معلومیږي. د پاسه ډېر داسې شوي چې لار اواري او لاندې ته دامونه خواري، لاندې پې مینونه خښي، بمونه خښي، ډېر داسې. نو ته به ډېر سنجیدګۍ سره قدم هلې. نو عقلمند له پکار دي چې دی ډېر احتیاط سره ژوند تېروي. همدغسې پیران مزور یا ناقص شیخان چې دي، چې هغوی ځان نه پیران جوړ کړي دي او خلک د هغوی سره بیعت کوي. د دې مثال ظاهره خو لکه اواره لارچي او دامونه کم دي، د دیو دغه خبث باطن چې کم دی دا لکه د پټ دام په شان دی. نو د دیو حالت لکه د اوارې لارې شو او د دیو خبث او فریب باطن دا لکه پټ دام دی چې دغه مرید پکې گیر شي او د عمر او وقت شي ضایع شي. ولې چې یو سړي ته کار څومره د تصوف نایاب نکات یاد وي او د تصوف علم کې مخکې تلي، خو تر څو چې د دغه په خپله تزکیه نفس نه شوي، نو دا مرشد جوړولو قابل نه دی. لکه څنګه چې مولانا جامی صاحب وایي درونت تیر آزمیل زخارف،
زبان مکشای در شرح معارف. معارف گرچه مباریک باشد، چی حاصل زانچو دل تاریک باشد. هغه وایي ستا زړه د مزخرفات دنیا نه خړ پړ دی، د دنیا محبتونو خړ پړ کړی دی. نو وایي دا معارفو په شرح کې ژبه مه کولاوه، د معرفت باریکی نکته مه بیانوه که هر څومره ته ماهرې. معارف گرچه مباریک باشد، دغه د معرفت باریکی نکته اگر چې باریکی وي د ویخته په شان او ته پې پوهېږي چې حاصل ځان چې دل تاریک باشد. تا ته څه فایده کوي چې ستا زړه تیاره دی، زړه دی تور دی، ستا د زړه تزکیه نه ده شوې، تزکیه باطن دی نشته، نو ته د خلکو پیر او مرشد مه جوړېږه. کله چې ستا خپل زړه صفا او پاک نه دی، نو ته د نورو بیماریانو علاج هم نشي کولی، ته خپله بیمار د زړه. اگر که د تصوف علم کې، نو مولانا روم دې خبرې ته اشاره کوي چې په دې دنیا کې همدغسې دا پیران او مرشدان چې دي، د دې مثال د دقې د هوارې لار لاندې چې دامونه غوړېدلي، خاتمانه درمیانې نام ها، د معنویت قات دی په نومونو منځ کې. نوم چې ګورې د یو سړي به ډېر لوی لوی القاب وي، خو منځ کې به پکې معنویت نی، څه صفت به پکې نی. لفظ ها و نام ها چودام هاست، لفظ شیرین ریگ یا به عمر ماست. دا لفظونه او نامې د دغه مرشدانو دا د دې مثال لکه د دامونو دی، سړی پې دوکه شي او ډېر ښه نومونه پلانکې شاه صاحب و پلانکې صاحب و، او ښکلې ښکلې خبرې کوي، تقریرونه کوي، خو لیکن دا خواږه الفاظ چې دا ښکلې ښکلې قصې کوي، دا وایي زمونږ دا عمر د اوبو دپاره د ریګ حیثیت لري، د شګې اوبه راکاږي جذبې که نه. همدغسې کم سړی چې د ناقص پیر په لمه کې گیر شي، د ده ژوند تباه او برباد شو. اگر که ډېرې ښکلې خبرې کوي او تقریرونه کوي، اصلاحي مجالس جوړوي، خو لیکن دی ستا وخت د ده دا خوږې خبرې چې دی د دې داسې مثال دی لکه شګه چې ستا د عمر اوبه جذب کاږي، تا تباه کوي، عمر دی تباه او برباد شو. دغه اوبه چې دي دا ستا د عمر د ژوند او عمر دا راکاږي، دا وړاندې نه ځي چې ته څه فایده اوچته کې غیبیږي. دغه اوبه چې دي ستا د ژوند د عمر دا وړاندې نه ځي، یا مثلا ته عروج نشه کولی، ترقی تعالی نه درکوي دا سړی، هسې وقتي مجلس به ګرمي او نشستند و گفتند و برخاستند، د دې مصداق به وایي څه چلو شو، کېناستل، خبرې وکړه او پاڅېدل. نو د دغه پیر سره چې ستا کم اصلاحي تعلق دی او ناقص دی، دا ستا د عمر تباهي ده او د وخت زیاده. عمر چونه بست وقت را چجو، خلق باطن ریگی جوی عمر تو. عمر د اوبو په شان دی او دا وخت دا لکه دغه نیره د اوبه چې پکې رواني، او باطني اخلاق چې دي دا هم ستا د عمر په دې لختي کې شګه ده. فارسی کې شګې ته ریګم وای، شنم وای، ماسم وای، دا درې دغه استعمالیږي. دلته ریګ ویلې ریګ خو په پښتو کې وای تقریبا. نو د انسان د پاره بل شي چې د عمر تباه کوي هغه باطني بد اخلاق دي. کله چې د خپل اخلاق بدي دی، به هغه مرشدانو ته رجوع کوي چې هغې خپل اصلاح باطن نی، نو د نفس به همغه غواړي، ولې هغه ډېره سختی نه کوي. نو او بل دا د عمر خبره، دا عارفان دا عمر او اوبه دا ډېر زیات دیو استعمالی، په دیو کې دیته څه میسج ملاویږي چې کله د یو نیر په غاړه دیو کیني او دیو اوبو ته ګوري، موږ پې نه پوهېږو. لکه حافظ شیرازي وایي بنشین بر لب جویو گذر عمر ببین، این اشارت ز جهان گذران ما را بس. وایي چېرته د نیر په غاړه کېنه او د عمر تیریدل وګوره، د اوبو ته وګوره، د عمر داسې تیریږي. وایي دغه اشاره د دې تیریدونکي جهان موږ لره کافي ده. په دې کې چې کم درس دی، یو نیر په غاړه کېنه د اوبه چې روانې دي، دا حافظ شیرازي وایي بس دا کافي ده. پته نه لګي چې د هغې دې نه څه برداشت کوي.
لکه څنګه چې رحمان بابا هم دا خبره کړې ده، په روانو اوبو ورشه عمر ګوره. نو دیو د دې نه ډېر لوی برداشت او دي ته پکې یو الهام ملاویږي. آن یکیریږي کې جوش دا بزو سخ کم یا بستر او ان را بجو. په دغه شیرونو کې د مزورو شیخانو او پیرانو ګوره مولانا روم ډېر سخت د پیر قائل دی چې بغیر د دین ستا اصلاح نه کېږي د مرشد نه. خو هغه چې د پیر د پاره کم شرایط بیانوي چې داسې پیر او مرشد وي چې ستا په توجه سره بدل کړي، نو ډېر نایاب او کامیاب دي. لکه څنګه چې دې شعرونو کې وایي، تا ته وایي که چېرې پیر نه بغیر ستا اصلاح باطن نه کېږي، دا ضروري ده، اصلاحي تعلق ضروري دی، بیعت ضروري دی. خو آن یکی ریگی که جوش دا بزو سخ کامیاب است روان را بجو. هغه ریګه چې د هغې نه اوبه خوټ کېږي دا ډېر کامیابه دي، وی لاړ شه هغه ولټوه. دا پیران ناقصه چې په خپله اصلاحي احوال نه او ته د هغه سره بیعت کې، نو دا خو ستا ژوند تباه کوي. لکه څنګه چې شګي اوبه پرې راشي اوبه راکاږي غیبه یې، دقسې ستا عمر تباه کوي. خو لیکن داسې کامل خلک دنیا کې شته دی چې د هغې نه اوبه خوټ کېږي، داسې ریګ دی، اوبه هم ښکلې او صفا دي او خوږې دي. په دې غرونو کې چې کومې اوبه د کاڼو او شګو نه راوځي دا ډېرې ښایسته او خوږې وي. وی سخت کامیاب است، ډېر کامیابه دي، کم ملاویږي دنیا کې. لاړ شه وی هغه چېرته ولټوه، دا نه چې هر چاله ورځې او بیعت کومه. اول سړی وګوره چې هغه کم مقام کې دی، هسې نه چې هسې ټیم ځان له ضایع کې. حسن رگ ای پسر مرد خدا که به حق پیوست و از خود شد جدا. وی هغه ریګ ای زویا هغه مرد خدا دی چې الله تعالی سره وصل شوی دی او د خپل ځان نه جدا شوی دی. خواهشات نفسانی پریخې دی، خواهش نفس پریخې، ځان هېر کړی، صرف الله یاد دی، الله تعالی سره وصل شوی دی، هغه ولټوه. زه چې تا ته وایم چې مرشد بیعت ضروري دی، هغه داسې سړی دی. آب حسبی دین، او دا یو حدیث شریف کې دې ته اشاره شوې ده، د الله تعالی خاص بندگان اذا رؤو ذکر الله، چې کله هغوی ولیدلی شي نو سړي ته الله یاد شي، یعنې د هغه په صحبت کې به بالکل ستا دنیا او زړه بدلیږي. دا یې نښه ده، هغه کې به تقوا وي، هغه کې به پرهیز وي، هغه کې به د آخرت فکر به پې غالب وي، د دنیا نه به د دنیا محبت به زړه کې نه وي، هغه کې به ښه صفات وي، نو هغه صفات به تا ته در منتقل شي. آب عزبی دین همې جوشد زو طالبان را زو حیات استو نمو، چې د دین خوږي اوبه د هغه نه راخوټ کېږي. مجسم د قرآن تصویري او قرآن کې چې کوم اخلاق ذکر شوي دي د هغې یو نمونه یي، کان خلقه القرآن، د دې مصداقي. طالبان را زو حیات استو نمو، طالبان معرفت چې دي هغوی له د داسې مرشد نه ژوند به دیو ته میلاویږي، حقیقي ژوند و نمو. نمو یعنی دا به رشد کوي، غټیږي به، پرورش به مومي. نشو نما، نشو نما یو بوټي وړوکي او دا نشو نما کې غټیږي، دې ته نشو نما وایي. نو دا هغه نمو دی، نمو به نه وایي، نمو ښودلو ته وایي، ښکاره کېدو ته وایي، نمودار. غیر مرد حق چوریږي خوشکدان کا به عمرت را خورد او هر زمان. بغیر د مرد حق نه دا ما چې کومې نښې وویلې نور لکه وچ ریګ دی. که یو سړي هر څومره علم کړي، شیخ القرآن، شیخ الحدیث، شیخ الفقه، خو چې دغه صفات مولانا روم وایي چې ما ذکر کړه کې به حق پیوست چې الله تعالی سره وصل شوي وي، دا لکه وچ ریګ دی، دا به ستا ټیم هغه روحاني ترقي ته نشي حاصلولی. ټیک د تقریر ته غوږ نیسه، ښه عالم دی، مسلې ته زده کوه چې ښه عالم دی. د طریقت دپاره جدا لینډ دی، داسې دغه دي چې د هغې سره، بلکې الله تعالی بعضو له دا کمالات ورکړي چې په تا یو توجه وکړي، د هغه د زړه انوارات ستا زړه ته منتقل کېږي. دا نظامی سبقونه نه دي چې ته زده کې او کوشش کې او شپدا جدا لینډ دی. نو چې بغیر د مرد حق نه دلته کې والله شرایط نږدي چې دومره علم یې کړي، دا لکه وچه شګه ده. کا به عمرت را خوردو هر زمان، چې ستا د عمر اوبه به هر ټیم خوري،
عمر بدل ضایع کی. هغه سره به کینې خوشحاله به غپ شپ خوږې کیسې به وکړي، بس کیسه ختم. ستا د زړه دنیا به نه بدلیږي. ښه جي. طالب حکمت شو از مرد حکیم، تا ازو گردی تو بینا و علیم. منبع حکمت شود حکمت طلب، فارغ آید دوز تحصیل و سبب. وس هر کله چې دا معلومه شوه چې انسانان دنیا کې دوه قسم دي په پیرانو کې، یو کامل دی او یو ناقص دی. نو وی ته کوشش وکړه که چېرې بیعت کې اصلاحي تعلق قایمه، نو د حکیم سړي نه د حکمت طلب وکړه. ته ازو ګردې تو بینا و علیم. هر سړي نه چې د دغه مرد حکیم نه ته بینا شې، ستاس نظر کار وکړي، ته د زړه په سترګو لیدل وکړی شي او علیم او پوه شي، خدای صحیح علم درکړي. منبع حکمت شود حکمت طلب، فارغ آید دوز تحصیل و سبب. کم سړی چې حکمت طلب وي او د حکمت طلب کوي، دا به الله تعالی د حکمت منبع او چینه جوړه کړي، د ده نه به حکمتونه راکوټ کېږي. فارغ آید دوز تحصیل و سبب. دی به بیا داسې مقام ته ورسی چې دی به د تحصیل چې په مدرسه کې کم سبقونه زده کوي یا اسباب کتابونه ګوري، د دې نه به خدای فارغ کړي، بغیر د کتابونو کتلو، بغیر د ګوټه کولو، دی به الله تعالی د علم چینه جوړه کړي، دغه مقام ته به ورسي. پاتې شو حکمت څه مطلب دی؟ د حکمت معرف القرآن تقریبا 13 معنی کړي دي، 13 معنی. خو دلته چې کومه معنی مقصد ده حکمت، دلته مراد معرفت او حقیقت دی. اگر که حکمت د قرآن په معنا، د حدیث په معنا، مختلفو معنو باندې راغلی دی، خو دلته څه مراد دی؟ معرفت او حقیقت، چې ته دې پسې ګرځې. ولې چې د قرآن او حدیث دا خو مدرسو کې زده کیږي، فقه وغیرہ. نو ګوره چې هغه مقام ته حاصل کې چې الله تعالی به تا بیا د دې اسبابو نه مستغني کی، لوح حافظ لوح محفوظ شود، که الله تعالی تا ته مرد حکیم ملاو کو په دنیا کې، او داغه نه تا څه استفاده وکړه، داغه د سینې نه تا ته انوار منتقل شو، الله در باندې خپل فضل وکړو، نو لوح حافظ لوح محفوظ شود. د حافظ تخته ګور اول چې سړی سبق کوي ځان سره څه لیکل کې، په تخته رو رو په کاپو کې دا یادداشتونه لیکي، وای دا به بیا ختم شي، د زړه به لوح محفوظ شي، هر څه به پکې محفوظ شي، الله تعالی به دې ته علم ورچي. عقلی او از روح محظوظ شود، د عقل به د روح نه محظوظ شي، خون والی. ولی اول خو ته عقل او دماغ به استعماله کنه، بغیر د دې خو نه کېږي ته چې سبقونه زده کې. د دې مطلب نه دی چې ته مدرسه موایا، ته کتابونه موایا، خو هغه مدارج درته کوي چې په کومه طریقو سبقونه او علم د ټول خلاص کا، نو خاموش به نه کېږي. وقت فرصت ہے کہا کام ابھی باقی ہے، کار لا پاتې دی، تا خو صرف کتابونه زده کړه. اوس به پریکټیکل میدان ته وځي چې دغه قرآن او حدیث تا په ذهن کې، ستا په زړه کې راشي، ته د هغې یو مثال او نمونه وګرځې. نو دې دپاره بیعت ضروري دی، مرد کامل تلاش وکړه، کم عالم چې هغه د سلوک توی کړی وي او دا مقام حاصل کړی وي. چون معلم بود عقلش ز ابتدا، بعد از آن شد عقل شاگرد ورا. چون کې په ابتدا کې خو به عقل د استاد وي، بغیر د عقل او دماغو نه یو کار نه کیږي، دا به یو زی پورې، دا به تا مخ کې بوزي. بعد از آن شد عقل شاگرد ورا، کله چې د الله تعالی معرفت تا ته نصیب شو، عقل بستا شاگرد وي بیا. او خپل مثال ورقی، عقل چون جبریل گوید احمدا، گر یکی گامین هم سوزد مرا، تو مرا بگذار زین پس پیش ران، حد منین بود سلطان جان. د معراج واقع ته اشاره کوي چې دا شیخ سعدی صاحب بوستان کې دې ته اشاره کړې و چې کله شب بر نشست از فلک بر گذشت، بتم کینو جاهز ملک در کوسش. یو شپه په براق باندې کېناستو، پیغمبر علیه السلام د اسمانونو نه بره لاړو او په جاهو مرتبه کې د فرشتو نه ورتیر شو. کله چې سدرة المنتهی ته ورسېد، نو هلته جبریل ته وروستو پاتې شو، نو هغه ورته ویلې بدو گفت سالار بیت الحرام کی ای حامل وحی برتر خرام،
چې حامل وحیا سالار د بیت الحرام د پیغمبر علی السلام ورته ویل چې ځکه نه وړاندې ز چیزو نو هغه چې در دوستی مخلصم یافته عینانم ز صحبت چرا تافته دا مونږ ویلو بوستان کې بگفتا پراتر مجالم نمان بیماندم کی نیروی بالم نمان اگر یک سری موی برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم سدرۃ المنتهى کې ورته جبرئیل ان ویلې د معراج پشپا کزه یو وختم نور برواله زم د الله تعالی تجلیات به زما وزري وسوځي نو د دینه مخکې نشم تلې خو پیغمبر علی السلام لاړو وړاندم د پرشتې نه مرتبه اوچته شو نو دلته وی چې عقل ایوزی کې داسې زهره ازي چې لکه څنګه چې جبرئیل امین پیغمبر علی السلام ته ویل چې زه نور نشم تله که یو ګام هم نو ما بوس وځي تو مرا بگزار ما پریک د زین پس پیش ران ته مخکې براق وزغله وړاندې لاړ شه جبرئیل امین ته پاتې شو حد منین بود سلطان جان اے د روح بادشاہ زما حد دومره زه وړاندې نور نشم تله نو دا ویو چې کله ته الله تعالی در باندې فضل وکي دا عقل به بیا ستا شاګردي الله تعالی به داسې علوم درکې وهبي چې بیا بستا کتابونو کتلو ته او مهنتونو ته بیا به د علم چینه جوړه کی او دغه مقام ته رسیده مجاهده غواړي تزکیه نفس غواړي او دا مرد کامل صحبت غواړي ہر کے مانس کا ہی لی بے شکر و صبر و ہمیدانت کی گیرت پائی جبر ہر کے جبرا ورد خود رنجور کر تا ہمان رنجوری اش در گور کر گو پیغمبر کے رنجوری بلاغ رنجارت تا بمیرت چون چراغ وس مخکینو شیرونو کې مولانا روم صاحب دا ترغیب ورکو چې مرد حکیم شیخ کامل پسې وګرځه هغه پیدا کا اے عالمانو چې تاسو علوم خلاص کړي دي او بیغمه مدرسو کې ناشته او صرف په درس اکتفا کوي خپل اصلاح باطنو کې یو شیخ کامل وګوره او داغه نه فیوز حاصل کې وس د هغه خلکو مزامت کوي چې دا سستی کاهل دي د مرد کامل تلاش نه کوي خپل تزکیه نفس نه کوي او په دغه علم قال اقول باندې قناعت وکړه بس چې من کامیاب شو نه دا خو اوله مرحله ده دویمه مرحله تا خو زده کړه وکړه اوس په عملی ژوند کې به دا څنګه راولې دې دپاره به فکرمنې بره به کوشش کې الله تعالی ته د رسایې نو دی وی هر کې ما نسکا هیلی یو سړی د سستوالي او لټوالي په وجه پاتې شو دا بے شکر و صبر دکی صبر نشتا دکی شکر نشتا او همه دانت کی گیرت پای جبر دی دا سوچ کوي چې کني ما د جبر محمود کلکو نیو ما په جبر محمود باندې څه چلو کو عمل کو یعنی دا یو سړی د مجاهدین ځان وباسي او دا سوچ کوي مجاهده او کوشش نه کوي ځان نه لټ جوړ کی چې ګنې دا گویا کې ما جبر محمود باندې عمل وکړو چې پاګه کې سراسر رضا او تسلیم او توکل مسله ده حالان کې دا مقصد د طلب نه کې ناستل دا جبر مضموم ده هر کې جبر آورد خود رنجور کرد په دویم شعر کې مثال ورکړي د دې سړي مثال داسې دی چې یو سړی بیمار نه او ځان بیمار کی تا همان رنجوری اش در گور کرد چې همدغه رنجوري او بیماری د قبر ته ورکوس کی د جهالت تور و تیارو او قبر ته ورکوس کی اصل کې گفت پیغمبر کے رنجوری بلاغ رنجارت تا بمیرت چون چراغ پیغمبر علیہ السلام وی چې کم سړی په درو غزان په بیماری وی بیمار نه او ځان بیمار کی نو وی دا به بیمار شي او دته به دومره تکلیف ورسیږي اخر کې به داسې مړ شي لکه څنګه چې لاټین یا ډیوا مړه شي بلیږي مړه شي لاغ دلته په دې شعر کې ځان په بیماری وال په دروغه دې ته لاغ وي خو لاغ اصل معنی چې دا مسخره او ټوکې دي لوبې ټوکې مسخرې چا پورې کې دې ته لاغ وي نو دا پیغمبر علیہ السلام ویلی دی وی انت مارستم لدینا تمرزو منافقین براله پیغمبر علیہ السلام ته بانې بیا کولې د جهاد زی بیمار ما یو بانا بل بانا چا بزان بیمار کو نو پیغمبر علیہ السلام ورته ویلې ان تمارستم لدینا تمرزو که تاسو ځان په بیماری وهی ځان مریضان کوي زمنګ په وړاندې نو تمرزو پرشتیا هم بیماران شي
نو دا لکه نقصان دی، ځان به پلټی نه وی، کوشش بکې، تلاش بکې د خپل وس مطابق د پیر کامل د مرشد کامل تلاش بکې، د هغه صحبت به اختیاری، پریکټیکل خټکی خټکی نه رنگ نیسی، د صحبت خپل سری. او لکه څنګه چې الله تعالی قرآن کې وی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین، د خدای نه ویریږئ، تقوا اختیار کړئ او صادقانو سره شئ. نو صادقان څوک دي؟ دغه خلق دي مردان کامل صادقان دي. او لکه څنګه چې موږ هر مانځه کې دغه تمنا کوو اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین لاره دا کسانو انعمت علیهم چې تا په انعام کړی دی. یا الله د هغه کسانو لاره صرف کتاب الله نه دی، لاره د هغه کسانو چې تا په انعام کار مانځه کې موږ وایو. خدا مسله موږ نه یره ده چې د هدایت دوه طریقې دي، یو کتاب الله او یو رجال الله. موږ رجال الله دا یو لین چې دی د تزکیه نفس ويعلمهم الكتاب والحکمت ويزکیهم، او پاکوي دوی لرا، تزکیه کوي دوی لرا. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، په تحقیق سره کامیاب شو چې چا تزکیه کدا نفس، یقینا کامیاب شو. دا هر څه د قرآن نه ثابت دي، دا مرشدان او دا پیری مریده چې دا د قرآن او د حدیث نه بار خبره نه ده، خو لږ په قرآن کې جوور سوچ کول غواړي. دا درس په دې ځای ختمو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.